شجي عن أبي سعيد الحسن البصري رحمه الله أن عائز بن عمرو رضي الله تعالى عنه دخل على عبيد الله بن زياد فقال أي بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الرعاء الحطمة فإياك أن تكون منهم إلى آخر الحديث. حسن بصري رحمه الله لوی سړی تیر شوی د مور او پلار دواړه غلامان مور او پلار دواړه څو غلامان زمونږ استاد دین کې نسب له دومره اعتبار نشته یو سړی وایي زما تعلق د میا سره دی د سیدانو سره دی فلان سره دی که نیک عمل برابر نه او عقیده درسته نه وه نو دا ډېر کمزور انسان په میاتوب باندې او په سیدتوب باندې ته نه خلاصېږي که صرف په نسب باندې سړی خلاصېدلی نو د الله د نبي ډېر ترونه دي لکه یو پکې ابو طالب دی د دنیا نه داسې دي دغه رنګې د الله د نبي نور داسې رشته داران دي د دنیا نه داسې کافر دي تیز دی استاد تیز دی تیز نه شدی آواز تیز دی آواز تیز هاي نو په نسب باندې سړی نه خلاصي د نوح علیه السلام زوی کنعان څنګه و په نسب باندې بچ نشي د لوط علیه السلام بیبي په نسب باندې خلاص نه شو د الله د نبي تر ابو طالب په نسب خلاص نه شو په نسب باندې سړی نه خلاصي په مال دولت هم سړی نه بچ کی په نیکو اعمالو په ښو صفاتو ورته بچ کی ان اکرمکم عند الله اتقاکم په تاسو کې معزز بهتر الله ته څوک دی چې چا کې تقوا وي تقوا دا معنی د الله نه کې یری د تقوا تفوس غالبا یو صحابي نشوي مت تقوا تقوا څه ته وایي ناغوت التقوا دې ته وایي چې ته داسې په یو ازغدار ځمکه تېر شوي داسې چې داسې لاره چې هر طرف ته تصغیر راوتلي غنې منې ته راوتلي وایي او په کوم کیفیت تېرېږي وایي داسې کپړې ځان پسې راټولې که په دې کیفیت تېرېږي وایي دقې ته تقوا ویلې کېږي چې دنیا کې اوسېږي د ګناهونو نه به ځان ساتي تقوا دې ته وایي نو حسن بصري رحمه الله لوی سړی تېر شوی نو ته فرمایي چې عائز بن عمر نو خبره مې دې پورې کوله چې حسن بصري رحمه الله مور او پلار دواړه څو غلامان زموږ په دین کې ډېر اوچت خلک تېر شوي دي اکثر چې تاریخ یې وګوري غلامان تېر شوي دي یعنې ټول عمر یې د بل سره غریب کار کړی کمزوري خلک تېر شوي خو د دین په وجه الله ډېر اوچت کړي چې کله نسبت د قرآن او سنت سره راغله الله اوچت کړي نو ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرين د دې حدیث معنا هم دا شو د دې د قرآن په وجه الله ډېر قومونه اوچتوي او ډېر قومونه څه کوي ذلیله کوي ښکته کوي ان الله يرفع بهذا الكتاب الله تعالی د قرآن په وجه باندې ډېر قومونه اوچتوي ډېر ښکته کوي که چا د قرآن سره تعلق پیدا شو او د قرآن ولو سره محبت وکړو او قرآن باندې عمل وکړو او قرآنی تعلیمات حاصل کړه د خلک الله اوچتوي او که چا قرآن ته ښه نظر ونه کړي یا قرآن ولو ته سپک وکتلې دا قومونه الله ذلیله کوي والله سپکوي نو دا حسن بصري رحمه الله د دغه رنګ نور ډېر علما امت کې تېر شوي دي الله ډېر اوچت اوچت خلک پیدا کړي خو د دې تعلق د قرآن او حدیث سره راغلی او علوم یې حاصل کړي الله دې له اوچتې مرتبې ورکړي حسن بصري رحمه الله لوی سړی دی دا وایي چې عائز بن عمر رضی الله عنه د صحابي دی عائز بن عمر رضی الله عنه ودخل على عبيد الله بن زياد عبيد الله بن زياد چې دا د بصري گورنر د عراق گورنر تیر شوی د عراق مشر تیر شوی وای دا عالم صحابي چې د تخوله ورغی د عبيد الله بن زياد خوله ورغی دا عبيد الله بن زياد چې دا گورنر ډېر ظالم ظلم به کوي او قانون درجه کړی یو سړي ته یو منصب او عہده ملاو شي تکبر کې راځي
لکه نن سبا ډېر خلک دي او د پیسو په وجه تکبر کې راشي، ډېر خلک دي د منصب په وجه تکبر کې راشي، کمزوری به وي چې معمولي منصب ته میلاو شي، معمولي حکومت عهده نو تکبر شروع کی. او دا د کمزوري خلکو صفت دی. د کتابونو کې وایي د مفید الطالبینو کتاب کې وایي الوزیع اذا ارتفع تکبر، وایي کمزوري او ټیټې مرتبې والا سړی چې اوچت شي تکبر شروع کی. واذا حکم او کله چې د حاکم شي ظلم شروع کی. نو عبد الله بن زیاد چې دا د سړی بس چې لوی سړی خو به هر حال خو لکه تکبر او ظلم او ستم پکې و. نو د صحابیو ته نصیحت وکړو، صحابیو ته اوس نصیحت شروع کوي، ورته وایي ای بنیه، ای زما بچیه، انی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم، ما د الله د نبی نه اورېدلي، یقول چې فرمایلی ان شر الرعاء الحطمه. د دې حاصله معنا ورته وکړم. د صحابیو ته نصیحت وکړو عبید الله بن زیاد ته چې ای زما بچیه دا خبره واوره، ما د الله نبی نه اورېدلي چې په حاکمانو کې ناکار او بدترین هغه حاکمان دي چې په خپل رعیت ظلم کوي. نو بیا ته وایي چې په ایاکا، ای زما بچیه د ظلم نه ځان وساته، ظلم مه کوه، ان تکونه منهم، د دې نه ځان وساته چېرته پرې ظالمانو کې ته رانشي. یعنې ظالمانو بادشاهانو په لیست کې ځان رانولې، ظلم مه کوه، سم شه درته یې وویل. نو چې یو غټ سړي ته نصیحت وکړي خو تکبر کې راځي که نه، نو فقال له د عبید الله بن زیاد ته ویلي اجلس کینا فانما انت من نخاله اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم. یعنی داسې سپکاوی دی د صحابي و. صحابي ته ویل وایي ستا خو هغه مرتبه نه ده کوم چې د نورو صحابه و، یعنې ته خو کمې مرتبې والا سړی، ته څنګه ماته نصیحت کې. نخاله هغه بوسو ته وایي او هغه شي ته وایي چې سړی داسې وړه چڼ کړي او کوم شی چې د پاسه پاتې شي یا ښکته هغې ته ویلی کېږي نخاله وایي. بوس بوسو ته ورته ویلی کېږي. یعنی مقصد دا و چې ته اوچتې مرتبې والا نه یي. لکه دلته لاندې ستاسې محاشي لیکلي دي، یعنې اسکت ده ته ویل چپ شه. فأنت لست من أكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين اختارهم الله لصحبة نبيه وإنما أنت من النخالة. یعنی ته د هغه اوچتو صحابو کې نه یي، هغه اوچت صحابه چې الله د خپل دین دپاره او الله د خپل نبي صحبت دپاره غوره کړي، یعنی ته اوچت سړی نه یي، ته څنګه ماته نصیحت کې. د صحابي ته رسې سپکې ورته وکتلې، وایي ته خو هغه اوچت سړی نه چې خبرې ماته کې. نو دو ته د صحابو په دفاع کې دی لګی شو. دو ته ویلې وهل كانت لهم نخاله، په صحابو کې داسې سپک او کمزوري مرتبې والا څوک نه و، هېڅوک هم نه و. لکه د نادې مات کې لیکلي دي که نه، یعنې ټول اصحاب د الله د نبي چې اوچت خلک و، لیس فیهم شخص وضیع، په هغې کې یو ټیټ او کمې مرتبې والا سړی نه و. یعنې د الله نبي په ملګرو کې کمې مرتبې والا سړی نه و، ته څنګه ماته د کمې مرتبې نسبت کې چې ته اوچت سړی نه یې، ته څنګه. نو دوی ویل وانما النخاله فی من جاء بعدهم، هغه خلک چې بوسو ته ته وی او کمزوري خلکو ته وی هغه د رسول الله د صحابو نه وروستو راغلي دي. یعنې تی مقصد یې حاصل دا چې ته ناکاره او بس سړی خو تی د ټیټې مرتبې والا. زمونږ د رسول الله ملګرو کې ناکاره او ټیټې مرتبې والا خلک نشته دی. یعنې داسې یو ناشنا دغه پکې و، د صحابو کې م غیرت و. انما كانت النخاله بعدهم وفي غیرهم، ناکاره خلک هغه چې صحابو نه وروستو راغلي دي یا صحابو نه غیر چې څوک دي هغه ناکاره، هغې کې کمزوري خلک راغلي دي. یعنې زمونږ ملګرو کې کمزوري خلک نه و، د الله نبي صحابه ټول غیرتمند خلک. نو دې حدیث کې دا فایده میلاو شوله چې زمونږ استاسې مشران چې څومره تېر شوي دي، بادشاهان، دغه علما، د هغه وخته حاکمانو خیال بیا نه ساتو. څه معنا؟ د هغې د ظلم او ستم نه به نه یېرېده او ډېر د غیرت خبرې به ورته کولې. که وروستو احادیثو کې به راشي کلمة حق عند سلطان، چې وروسته حدیث کې انشاءالله دا مسله واضحه شي چې حق خبره داره چې یو باچا ظالم په مخ کې چې حق خبره وشي، دا چې دا ناشنا خبره. کلمة حق عند سلطان جای، وروسته به انشاءالله راشي. بهترین جهاد دا دی چې د ظالم باچا په مخ کې حق خبره څوک وکړي، هغه بهترین جهاد خو دا دی. خو نن سبا ډېر خلک دي هغوی دا شی نه کوي. نو زمونږ داسې مشرانو صحابه کرام نه ښکته ده، علما چې تېر شوي او یا صحابه کرام د چا باندې پروا بې له چا نه ساتل. لکه هارون رشید زمانه کې فضیل بن عیاض رحمه الله لوی عالم تېر شوی دی، د هغې زمانه کې و. دا هارون رشید له خوا نه ورغی، د فضیل بن عیاض رحمه الله ته یې ویل زما نه څه وغواړه. هغه ورته ویل زما یو مطالبه ده ستانه، هغه دا ده چې زما خوا نه بیا مه راځه. هغه ورته چې پیسې څه شی غواړي، دینار دراهم را سره ډېر دي، بادشاه یم، څه رانه وغواړه. هغه ویل زما دا یو خواهش ومنه چې زما خوا نه بیا مه راځه.
و چې کله د هارون رشید په دې ګیټ واپس وته لاړ نو دی بوسیر بن عیاض خپل بیبي وته ویل خدای په مونږ ډېر غریبانان یو بېوسه یو هېڅ هم راکه نشته دی او باچا ځان سره ډېرې پیسې راوړې وې خو دغه برې ترې اخیستې وې که نو دې وخت کې دې ښځې ته هم غوسه شو نو د هارون رشید دغه ښځې را خبره رشید واورېدله بهر نو واپس شو بیا راغی بیا ورته ویل چې یاره څه وغواړه څه له درکړمه نو هغه ورته تا ته ما نه ویلې چې زما د یو خواهش ومنه چې زما خوله بیا م راکړه نو داسې خلک تېر شوي فضیل بن عیاض باچاهان بیا خواله ورتله باچاهانه ته چې ستا ما سره څه کار دی خپل کار کوه ما خواله مه راځه او د دې زمانې چې بس الله دې خپل رحم وکړي نو هر حاکم ته چې زموږ ستاسو خلک دغه کېږي مولیان تپېږي را تپېږي هر حاکم ته د مردان کې هم بعضې دي د مولیانو شکل یې جوړ کړی په دې بالخصوص په دې جنازو په دې مړو پورې زیات ګرځي هغه چې کوم داسې مشر غوندې لیډر چې وویني بیا داسې یو مالدار ګوټې غوندې وویني هغه ته تپېږي را تپېږي یاره چې تا خو داسې خدمتونه کړي دي او تا داسې کړي دا د صوفیزرو په خاطر مړې دا بېځایه خبرې په هغه وراړه یو چې کله مړ شي نو بیا هغه نه یو د جنت سردار ته جوړ شي جنتیانو سردار ته جوړوي دا په دې مردان کې هم دا خلک شته نو دا هرې زمانې کې هرې زمانه کې درباري مولیان وي د درباري مولیان وایي دنیا فرس مولیان درباري مولیان چې کوم د حاکمانو خواله ورځي او د هغې نه د پنځو روپو لالچ کوي دا دین دا خلک سپکوي هغه کمزوري خلک دي او الله دې خلکو ته سخت سزا ورکوي نو زموږ مشران داسې چې بچاهان به ورنه ډېرې پیسې به ورسره وړلې چې دا واخله هغه دا خواهش زموږ خوله به مه راځه مېره پیسې خپل کار وکړي پیسې موږ له مه راکوه نو دا صحابي چې وګوره دومره غیرت پکې و شجاعت پکې و چې یو ظالم حکمران خوله ورغی هغه ته یې ویلې چې ګوره دا د الله نبي نه ما اورېدلي دي چې ډېر ناکاره په باچاهانو کې هغه باچاهان دي چې په خپل رعیت ظلم کوي نو ته داسې نه شي ګوره ته هم چې د ظلم ونه کړي یعنې داسې خبره څوک چېرته چاته کولی شي خو دا صحابو کې ډېر غیرت و الحمدلله رب العالمین الصلاة والسلام علی فاطمه کوم ګونه